سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل صوبزی مخاطب یم د پېښور نه. د خیبر پښتونخوا حالات داسې دي، دومره پیچیده دي، دومره پریشان کن دي، تشویشناک دي چې محض په روټین په بولټنس باندې یا په کرنٹ افیرز باندې د هغې احاطه کول یا تاسو ته اطلاعات درکول چې کوم دي یا د هغې په بحاب باندې بیا لږه تبصره ورکول چې کوم دي هغه ممکنه نه ښکاري. په دې باندې بالکل بحث کول ضروري نه ګڼم چې د سېنټ د الیکشن چې کومه منډه یې لګېدلې ده په کومه طریقه باندې چې په پاټو کې دننه بېچیني ده، خاص که د صوبایي حکومت چې کومه ذمه داره پارټي ده پی ټي آی، هغې چې کوم یو صورتحال جوړ کړی دی په کومه طریقه باندې چې دلته کې د دغه منډایي اخیستونکي خرڅېدونکي چې کوم دي هغه ایغ په نیغه باندې د دغه ټولو څیزونو یا د دغه ټولو ډیلینګز چې دی د هغې اعتراف کوي، بلکې کوم چې د پاټو قایدین دي هغې هم ډېر په فخر سره د هغه عربپتیانو ذکر کوي کوم چې دوی ته فنډینګ کوي، او فنډینګ چې دی کم از کم د یو کس د طرفه چې دی کوم چې کینډیډیټس دي امریکایي خلک ویل کېږي دا چې هغه د یو عرب نه زیات دی. داسې په دې باندې خبر کول غواړم چې د تېرو 3-4 ورځو نه یو ځل بیا خیبر پښتونخوا د بدترین دهشتګردۍ یا ترهګرۍ په ولقه کې دی، او عجیبه خبره دا ده چې موږ ته ښکاري داسې چې د دغه ټولو معاملاتو ذمواري چې ده هغه فیډرل ګورنمنټ او صوبایي حکومت او د هغه چې کوم مقتداران دي پولیټیکل هغې د پاکستان په سیکیورټي فورسز باندې اچولې ده. تېره ورځ په هنګو کې په یو جړپ کې یو طرف ته 15-16 ترهګر چې دي هغه وژلی شو، نو بل طرف ته ډي پی یو چې دی هغه هم زخمي شوی دی، 3-4 ګولۍ چې دي هغه ورته لګېدلې دي، ایس ایچ هم زخمي دی. پکې ویلی کېږي داسې چې یو بل اهمه د سکاوټس افسر چې دی هغه پکې هم زخمي دی. دغه رنګې موږ ولیدل چې په بنو کې په کومه طریقه باندې چې د 3-4 ورځو نه پرله پسې په پولیس باندې حملې کېږي. بیا موږ وکتل چې په ملکنډ کې په کومه طریقه باندې 3 ورځې سیکیورټي فورسز یو ګروپ چې دی هغه انګیج کو، او بیا 13 ورځې د هغو خلاف یو کامیاب اپریشن شو. د هغې په نتیجه کې نو 15-16 کسان چې کوم دي هغه وژلی شوي دي، او 10-12 چې دي هغه زخمیان شوي دي او ګرفتار شوي دي. دغه رنګې صورتحال چې دی هغه موږ ته په بلوچستان کې ښکاري. بلوچستان کې هم د تېرې یوې هفتې نه د حملو شدت یا شرح چې د په هغې کې ډېرې زیاته اضافه شوې ده، او تېره شپه که یو طرف ته په هنګو کې اپریشن وشو یا په ملکنډ کې وشو، دغه رنګې په بلوچستان کې هم په 3 مختلفو علاقو کې چې دي په هغې کې اپریشنز شوي دي، او چې کوم یو علاقه د نوش کې په هغې کې د 3 نه د 15 دهشتګردو د وژلو چې دی د هغې اطلاعات دي. ټولو نه افسوسناکه واقعه تېره ورځ په کوټه کې شوې ده چې چېرته د یو بم بلاست په ذریعه باندې یا بارودي سرنګ چې ورته موږ وایو د هغې په ذریعه باندې د کوټې بایپاس باندې یو اټیک وشو، او د هغې په نتیجه کې انور کاکړ نومې هغه میجر چې دی هغه شهید کړی شو، کوم چې د دې نه مخکې په 4-5 اهمه کمانډوز ایکشنز کې چې دی نصر بیسا هغسې یو به هغې لیډ کړي وو چې په هغه کې د سیرې نه حمله چې وه هغه هم ډېره مشهوره وه. دغه پوره صورتحال ته که موږ ګورو نو لازمي ده چې د خیبر پښتونخوا چې کوم فریم ورک دی په هغې کې موږ یو تجویز دا ورکړو چې یو خو د وزیر اعلی دغه والا اقدام یا اعلان د ستاینې وړ دی چې هغه ویلي دي تېره ورځ بیا چې صوبایي حکومت به آل پارټیز کانفرنس راغواړي. دغه رنګې عوامي نیشنل پارټي هم په 26 جولای باندې د قومي امن جرګې د راغوښتو اعلان کړی دی. خو ماهرین چې دي چې زه ځان ته ماهر خو نه یم، خو د یو طالب علم په حیثیت باندې زموږ آرا دا ده یا زموږ یو تجویز دا دی، زموږ یو مشوره دا ده چې پکار دا ده زموږ د صوبې وزیر اعلی چې هغه زموږ چیف ایگزیکټیو دی هغه د آل پارټیز کانفرنس نه مخکې د اپیکس کمیټۍ د اجلاس منعقد کولو دپاره چې د خپلې هرې ځلې وکړي، ځکه چې د اپیکس کمیټي هغه یو پلیټفارم دی، هغه فورم دی چې په هغې کې د فیډرل ګورنمنټ نمایندګي
گورنر صاحب کوي، د صوبایي حکومت نمایندګي د چیف ایگزیکټیو په حیثیت باندې هغه وزیر اعلی صاحب کوي، او د پېښور کور کمانډر چې دی هغه د ملټري اسټابلیشمنټ نمایندګي کوي. دا د اپیکس کمیټې اجلاس ځکه ضروري دی چې کو وزیر اعلی بیا آل پارټیز کانفرنس د خپل پوینټ اف ویو پیش کوي، نو چې هغه ته د ملټري اسټابلیشمنټ یا د فدرال ګورنمنټ چې کوم پلانینګ دی یا د هغو چې څومره سنجیدګي ده یا د هغو سره کوئی ورمایت وي چې د هغه تفصیلات ورته ووایي، او د هغې نه بعد بیا امکان دا دی چې په دغه آل پارټیز کانفرنس کې چې کوم مشاورت وشي، کوم تجاویز مخې ته راشي، د کوم خدشاتو اظهار وشي، هغه بیا ترو پراپرچه ده چې د هغه متعلقه پاور کاریډور چې کوم دي هغې ته ورسولی شي، او د هغې په رڼا کې بیا یو داسې ایکشن پلان چې دی هغه ترتیب کړی شي چې د خیبر پښتونخوا چې د سکیورټي کوم صورتحال د کوم چیلنجز سره یا د کومو مسایلو سره مخامخ دی چې د هغې ازاده وشي. ډېره مننه.